نه وای او داس واجب ده کنه ده نو دې کې خو زین الله مون خبره وکړه اصحاب ظواهر او شیعاګانو مسلک هم بیان هغوی وی د هر مانزه لپاره نه وای او داس واجب د حضرت بریده رضی الله عنه روایت استدلال کړو من دی هغه جوابونه شروع کړ من وی دا د حصول ثواب دی پر دا د کمال فضیلت دی پر دا استحبابن او من وی دا خصوصیت دی اقامتن بیا بچا اعتراض کو منځ کې په منګ اعتراض هم راغی فین قال قائلون علم کړه و اعتراض که یو معترض دا خبره او کې قائل معنا معترض هغه وی چې آیا په وضو علی الوضو کې ثواب شته چې حضور حصول ثواب په نیت لپاره تجدید کړه دا او داس د پاسه د او داس د پاسه او داس کولو کې څه ثواب شته نو قیل له نعم التمنګ ونویل چې جواب او کنشته د پدې د ابن عمر د شاگرد خبره ذکر شو دی ابو غطیف حزلی چې موږ د ابن عمر میلمانو روټه مو خړه بیا ور سره وجره کې بیا ماسپخین جمع ته بیا راغلو بیا ماس دیګر ار مانځه ته بیا ودس من ورته ویل دا څه کوي ما رسول الله نه اوریدلی من توزع علی طهرین څوک چې دی او داس د پاس او داس وکي كتب الله له بذلك 10 حسنه ولید دی او داس د پاس خو باید دوه خبره خیال بسر چې یم په اول او داس باندې یو عبادت مقصود ادا کړی او یا دی یو عبادت ټایم تیر شوی لکه سارانه او داس د ماسپخین وخت پیراغه وخت ډیر تیر شوی د مزوان نوی زبا سنسترګي می پټی شوی اسنه خیال به مې نه خېټه کې به ګړبړي وغیرہ اوس دې ځکه دویم دلیل چې نبی علی السلام د بریده روایت کې دا راځي چې او داس د پاس او داس کړه د تجدید دا دی وجوب دی پاره نه دا فرض نه دا برای استحباب دا دی حصول ثواب دی پاره د کمال فضیلت دی پاره د خصوصیت عن انس ابن مالک قال وایا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا منه فقلت لانس اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه من انس توی چې حضور بده هر مانځه دی پاره او داس کو قال نعم انا قلت فانتم قال قلنا نصلي صلوات بوضوء ومن صحابه او ډیر منځونه په یو او داس کو او معلومه شو چې یا خصوصیت او یا استحباب ده هذا انس رضي الله عنه قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلنا ذلك فرض انس ویل چې رسول الله کو او د انس خیال دانو چې دا فرض او په نور د فرض وقد يجوز دا دریم نمبر دلیل د زمنګ د جمهور چې د او داس د پاس او داس تجدید مستحب د واجب نه ده ان يكون كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نصح و د دې خبره احتمال شته چې رسول الله مبارک او داس د پاس او داس کړي هر مانځه د پاره نه او داس دا په حقیقت کې واجب او فرض ثم نسخ به منسوخ شوی الګ ولې او بکمه وي حرج دیرو لا حرج فی الدین لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو چون کې د حرج دی وجنا د هر مانځه لپاره او داس دا به منسوخ شوی ده ونظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الاثار يدل على هذا المعنى فاذا او لک بده باندې ځان پوي کې کنه د دې څه مطلب امام طحاوی وایي چې مونږ خدا دعوه وکړه دا دعوه وکړه چې کې دې شي په ابتدا کې او داس فرض دی هر مانځه لپاره بس سړی طهارت کې وکه بنو او بیا منسوخ شوی ده وی دانه را چې موږ به نفس دعوه د نسخې کوو شیخ صاحب نفس دعوه نه موږ به ذخیره د حدیث ولټو موږ به د دې لپاره ثبوت او دلیل پیدا کوو چې آیا رښتیا په ابتدا کې او داس فرض بیا منسوخ شوی ده کنه نو موږ چې ذخیره د حدیثو په کې ولټول موږ ته ثبوت مخه تراغل
ابن ابي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت له ارايت توزع ابن عمر بكل صلاه طاهرا كان او غير طاهر اما ذلك قال دا عبد الله بن عمر نه د زویم عبد الله بن مدیو منګ عبد الله ته ویل چې ستا پلار عبد الله ابن عمر به هر مانځه د پاره او دس کو طاهرن کو دس به و او غیر طاهر ک بنو هغه ویل او وی عم ذالک عم ذاک معاذ ته په نشو په دې قاری د طحاوی خزان پویا وکنه عم ذاک دا مخفف ده عمن اخذ ذلك الحكم عمن اخذ ذلك الحكم دغه حکم چې د هر مانزه د پارستا پلار او دس کو د چانه یاد کړو د چانه اخیشته و چې د هر مانزه د پار قال عبد الله ورتوي حدثتني اسماء ابنه زید ابن الخطاب وای زما پلار جان عبد الله ابن عمر ته دا حدیث بیان کړو حضرت اسماء دا اسماء دی عمر فاروق وريره ده زید او عمر دواړه د خطاب بچي عبد الله ابن عمر د عمر زوی ده او اسماء ابن خطاب د زید اسماء بنت زید نو د عبد الله ابن عمر څه شو د تر لور شو کنه د الله بندګا وې د خپل تر لور اسماء ابنه زید ابن الخطاب نه ده حکم یاد کړو وې خانو اسماء ابن زید ابن خطاب ته دا چا ویل وای عبد الله ابن حنزله ابن ابي عامر ورته ویل مولانا صاحب دا عبد الله چې د حنزله غسیل الملائکه زوی هغه حنزله چې ستانه اطفانانی درومي حنزله وای او سناتونه وشرنو چې کله د اوحد شپه د میدان چې سبب میدان لګیږي د جنگ ام دقه د حنزله د واده شپه رسول الله اجازت ورک اجازت واده وک مرض نا ویراوړ او یو ځلی صحبت ور سره کړه او سره کې خو د خزم ود شو خاون اچانک حنزله دا سره پاتې د وسلګونی ول او جاړي خزه ورته ولي وي ما خوب ولي خزه ورته ویل څه خوب دی ولیده و یاره خوب کې وکړه چې میدان احد کې ګرم جنگ روان او له هر طرف نه پر رسول الله حمله دی گزارونه او رسول الله په وینو باندې زبتا سره پروت مکه کې او زما په جانان به ویني وي نه دانش کې زما میدان نیمه شپه خزه ورته ویل مام یو خوب ولید د غلک ټیم کې وسه واو ما چې وګته ته اسمان ته روان وي وخت خاون ته وي او چې کله اسمان ته لاړې نو ما درته کتل چې د اسمان دروازه خلاصه شو او ته اسمان ته دننه شو دروازه بند شو د خزه د خوب نه خو صفا ښکاری چې ته شهید کېږي ارواح برزي حنزله ورته چې هر صحیح وخه یو کار وکړه چې دا شپه را سره تر سحر و وینا دام نشم قربان دې داسې ایمان وای خانو بیا خو تا صحبت کړه د یو ځل مجامعات غسل وکړه وې دومره ټایم نشته چې زه غسل بیا تاخیر تورې واخیشت روان شو یو ځل جما کړي و د یو ځل جما نه حمل اخیشته او د هغه نه د عبد الله پیدا شوی د چلاړ میدان جنگ ته چې سحر شو خزر ډیر او خيار و د حنزله رضی الله خپل اسخرګنۍ امکانه ولا خپل پلارګنۍ مور او پلارم راوخته خو اخسخر و یو خبره درته کوم او ضروری خبره وایستا سو بچای چې زما خاوندو په اول شپه صرف یو ځل زما سره صحبت کړه
او اسې نشي چې د دې نه خدای ما ته بچی راکړي او ما خوب کتلی حنظله شهید کېږي بیا نه راځي چې سبا پلار او مور او خواښې او سخره چې په ما تهمت ونه لګوي چې خاوند دې شهید شو تا دا بچی دی کوم دا راځي خلک کوي منم چې شپه را سره تېره نه کړه خو یو ځلې سکوروالی را سره کړ چې سبا زما په جامه داغ ونه لګوي حنظله چې لاړ هلته په میدان ورغی زمري غوندې وجل یو موقع او صحابي ګوري چې حنظله په وینو سور کور شهید پروت منډه کړې رسول الله علیه السلام ته وی قربان حنظله خو شهید وی ولې دی هغه خو واده وکنه دی واده وی چې بس راغله وی چې کله ورته رسول الله علیه السلام راغی حنظله رضی الله عنه په وینو باندې سور او وینو نه د مشکو انبر وګویز نو دا ټنډه باندې ورته لاس مبارک کې خود او د سترګې ته نه داسې مبارک واړولې وختې روان چا ورته وی صاحب ولې دا خو ډېر پاک شهید د ډېره قرباني تاسو مخ ولې واړ وی مخ مې په دې نه دا اړولی چې زما د حنظله په شهادت کې شک د حورانې د ته راغلي هغې پې عطر جنت نه خوشبویانې راوړي هغه پې اچوي کله یوه حوره د سر اوچت کې په خپل پتون او کله بله زی وینم تاسو نه وینم هسې نه چې د قیامت په ورځ راته ګیله وکړي چې زما حورانو ته دې ولې کتل دا اقا عبدالله ابن حنظله ده نو عبدالله ابن عمر هغه وایي چې زما بابا جان ته د تره لور اسما ویلي دي چې د مانځه دپاره چې اودس دې بیا دې وکړ لس نیکۍ دي او اسما ته عبدالله ابن حنظله ویلي اوس خو په خبره پوه شوې که نه وایه حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاه طاهرا كان غير طاهر امر وو اول کې دا امر وو چې اودس به کوي خو چې کله سخته شوه تکلیف امر بالسواک لكل صلاه وقال ابن عمر يرى انه به قوه على ذلك عبد الله ابن عمر ویل زوان مزما بدن قوی ده زدا کار کولای شم فکان لا يدعو الوضوء لكل صلاه ګوره فرضیت منسوخ شو استحباب خو باقی وکنه وفي هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاه ثم نسخ ذلك فثبت بما ذكرنا ان الوضوء يجزئ ما لم يكن یو او دس تر هغه کافی ده چې تر څو سړی بیا اودس شوی دی او په ابتدا کې دا فرض و بیا منسوخ شو فرضیت لاړ او استحباب ولی وې د دې په ځای اودس هغه مسواک لیکو و سوال پیدا کیږي فین قال قائل دا دویم اعتراض خزدین خدا معلومه شوله چې اودس منسوخ شو د دې بدل راغی مسواک دی هغه کې مقام دا بدل دی واجب باید واجبی بدل دی واجبی نو دا د مسواک استعمال هم باید واجب شي د هر منظر لپاره تاسو خو دې ته واجب نه وای مستحب یا سنت ورته وای وإن قال قائل ففي هذا الحديث إجاب السواك لكل صلاة فكيف لا توجبون ذلك احناف تاسو ولې دا نه واجب وای ولې په ټول حدیث عمل نه کوي په نیمه ټوکړه کوي چې اودس د هر منځ لپاره منسوخ او دا بل ټوکړه چې په بدل کې اودس راغلی مسواک راغلی د پدې ولې عمل نه کوي إن كنتم قد عملتم بقوله قيل له قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دا اول جواب کېدای شي چې د مسواک استعمال د رسول الله خصوصیت په هغه باندې فرض ول لكل صلاة دون أمته امت باندې فرض نه ول ويجوز أن يكونوا هم امت او نبی پاک یو برابرۍ په ټولو باندې وليس يوصل الى حقیقت ذلك اوس موږ ته د دې حقیقت معلوم نه ده چې دا مسواک یوازې پر رسول الله فرض او په امت او نبی دواړو باندې الا بالتوقيف موږ ته باندې پته لګي چې موږ په دې حدیثو خزانه وګورواله فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك چې موږ ته یو حدیث په لاس راشي او هغه په دې دلالت وکړي چې دا مسواک یوازې په عقا باندې فرض او په امت ول
علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن خلف الطفاوي قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر ان هذا حديث غريب ما كتبناه الا عن ابن مرزوق. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. به قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني سعيد المقبري عن عطاء مولى ام سمية رضي الله عنها عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا يونس وابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. کچې ته مشقت زما په امت نه راتله نو ما به ورته امر وجوبن کړی وای په استعمال د مسواک د هر مانځه په ټیم کې، ولولا راځي لپاره د انتفاع د ثاني له وجې د وجود اول، خو چونکې زه وینم چې زما په امت به مشقت راشي، هسې نه چې بیا واجبات پاتې شي ګناه به پوه شي، نو د دې وجه نه ما ورته امر نه ده کړی. لولا راځي لپاره د انتفاع د ثاني له وجې د وجود نو مشقت و، ځکه ما ورته امر وجوبا نه ده کړی. د دې نه دا معلومه شوه چې و استعمال مسواک په طریقه د وجوب خصوصیت د رسول الله دا په امت باندې، نو چې په امت باندې واجب نه ده، ها قضا د هر مانځه لپاره او تجدید دی او دسم پر رسول الله باندې فرض او امت باندې نه و، نو رسول الله باندې او امت باندې بس هغه فرضیت لاړ، نو د هغې په ځای استعمال د مسواک واجب دام خصوصیت د رسول الله په امت باندې نه. اللهم صل علی اللهم انفع